الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو، دی ایمان او د اسلام نفس اول فریضه چې په موږ او تاسو باندې د الله د طرف نه مقرره ده، نو هغه د مز ادا کول دي. او رسو ان شاء الله روایات ذکر کوو چې روایاتو کې راغلي کم مسلمان وی د اسلام دعوه کوي او داغه په مزبانه پابندی ني، نو داغه په اسلام کې سیسا او برخه نشته. الحمدلله نن د اکثر مسلمانانو نارینو زنانو داسې خو یو عادت جوړ شوی چې اکثر الحمدلله منځونه کوي. او بعض اوسم په دې موجوده معاشره کې داسې بدنصیب خلق موجود دي چې هغه په کلونو میاشتو باندې مز نه کوي، حالان کې بلا عذر شرعي مز نکول دا څومره لوی ګناه ده. دا غي ذکر ان شاء الله موږ کوو. د دیو جن لکه د توحید او د ایمان پشان ضروری مسله دا د مزدا، بلکې علماء کرام لیکلي د کم ایمان چې موږ او تاسو داوا کوو اقرار کوو دا ډډه مو وای بیا ګورو د شی او د سم نه کوي دیوال سره ډډه مو وای
او دیوال سره سګډډ وو یو جوټو وو نو بس او د سمات کم ایمان چې موږ تاسو اقرار کوو نو دا مزداغی او عملی ثبوت ته او ګور 2 رکعات مس چکه نو پسمر آیاتونو او سمر احادیث او عمل راغه غ تشمیر نشکوله یو 2 رکعات نفل یا فرض یا سنت چې چادا کړ د پسمر آیاتونو او سمر احادیث باندې عمل وکړه دیو جن حدیث پاک کې راغلی یو مسلمان مومن 2 رکعات وکي او خشوع خضوع سره وکي د خشوع خضوع بیان درس کې مواردو نو ایدل و په دې 2 رکعات باندې الله رب العزت جنت واجب کی خشوع خضوع سره صحیح او د څه کړي او د زړه په توجه سره په عاجزۍ سره 2 رکعات وکړ نو پدی باندې با الله رب العزت دلسو کی جنت بواجب کی ناما چکم آیات مبارکہ ولستو دا سورہ مریم آیات مبارکہ دے دی آیات مبارکہ کی فرمائی فخلف من بعدهم خلف دنیکان خلق نرستو نا اہل جان نشین رالت انبیاء علیہم السلام اولیاء کرام نور د دین تقوادار او بزرگان او خلق نرستو اللہ وی رال الخلف نا اہل جان نشین نا اہل وارثان داغی کار سو ادواء الصلاح مجھے برباد کو د نیکو خلقو پسې چې کم نا اهل راغلی داغی نا اهلیت چې قران پاک ذکر کړي لومبئی خبره دا ذکر کړي ادواء الصلاح مجھے ضایع کو مجھے برباد کو واتبع الشهوات او روان شوی او تابعداری کړي واغی د خپل خواهشاتو طبیعتونو په روانو او مجھے برباد کړو الله وی فسوف یلقون غیا زرد چې دای به ملاوشي د سزا د خپل سرکشی سره د خپل سرکشی د سزا سره به ملاوشي اباظ علماء دام لیکلی چې دا غی په جهنم کې وکند ده او به انتها کته کند ده نو دا دای به دې ته ورغورځول شي علماء کرام لیکلی عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما وی د مز بربادول سدی وی چې بالکل یو سړی ترک بعض خدا سے ویلی چې بالکل ترک او بعض ویلی چې نا د مز بربادول سدی عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما وی ویلی سمانا ادواعوها ترکها بالکلیه وی د مز بربادول دا نه دي چې د خلقو غنی مز پریخو بربادول دادی ولکن اخروها عن اوقاتها منزونه کړي خود اوقات نرسو لکه موږ بازارونه مسکای خو نور راختلې د ماسپخین مسکای خود مازیګر وخت داخل وی مازیګر والا کای خو هغه مکروه وخت وی نو اذا دلته چی وی چې رستنا اهل خلق را لو مز برباد کو نو مز بربادول دا ندی چې کني مز پریخو بلکہ اوقات باندې نکولو ذکر الله و ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله مس په مسلمانانو په وخت باندې سکړي دے فرض کړي دے او بیا هغه سعید ابن المسیب رحم الله مشهور تابعی دے دی وی د مز بربادول دادی چې د ماسپخین مسترغیونه کی تر دې چې د مازیګر وخت راشي او د مازیګر غ ترغی پورې نه کوي تر دې چې د ماخام وخت راشي د ماخام غ ترغی پورې نه کوي تر دې چې د ماسوتن وخت راشي او بعض خلک ماسوتن چې روټي خورود شي نو بس وخت بیا را پاسې د منځونه کوي د ماسوتن د مزداد اکول نمخ کې خوب ناروا دي هو کوئی ډیر ضرورتي نو باز دا ویلی چې ځان لري سو کینو لې
چې ما موز لرا پاسو. نو دا هغه خلق یادای. دارنګ بل آیات می ولست الله وای فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. هلاکت او تباہی دی وی د هغه کسانو د پاره چې هغه د خپل منځونو نه غافل دي. او دې کې علامہ ذهبی کتاب الکبائر کې ذکر کړي سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه وای ما د نبی علیہ السلام نه تپوس کړو چې دا سو کیا دی الذین هم عن صلاتهم ساهون. نو جناب نبی کریم صلی الله علیہ وسلم فرمایل هو تاخير الوقت وإذا د مزد خپل وقت نرست کولی. دا سورہ ماعون کی چې وای هلاک او تبادشی چې د مزد نه غافل لري. نو دا غسو کې یادای چې مزد خپل وقت نرست کوي. مزد خپل وقت نرست کوي. دیو جن زما عزت مندو په عبادتو کې اهم عبادت د ایمان نفس مزد او مزبان د تمام دین اسلام دارو مدار ده. یاد ساتي د الله بندگانو که زموږ استاد مس صحیح شو زموږ دنیا او آخرت والا ټول احوال بسمش پټول دین باندې تلل بموږ او تاسو آسان شي. او کدی او سړی مز برباد ده نو نور دین لرډه ډیر زیات بربادون کړي. او دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه قولو چې کم سړی مز باندې پابندی کوي نو نور دین بم د قائم او دائم وي. او کې سړی په مز کې کمزور دی او داغه مز صحیح نه دی داغه مز صحیح نه دی نو د دې سړی نور دین ډیر برباد دی. دارنګ دي آیات بارک علماء لیکلي وي آیات خاص کر د دې خلکو بارک کړي. سورہ منافقون کی آیات راضی اللہ فرمائی یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فاولئک هم الخاسرون. اللہ وی اے ایمان والو غافل دین کی تاسو لرخ المالنا و نستاس و اولاد عن ذکر اللہ د ذکر اللہ نو مراد دا اکثر مفسرین پنیز مزدے مال و اولاد دی د مزن غافل نکی چته زمانو کری دا زما دکانداری دا زما کاروبار دے او وقت په وقت باندې مستن راځي. کچره دا کار دیو کو نو ته خو دکان کې ناشته مو زما کاروبار چلیږي ما غټو کا الله وی و من يفعل ذلك او چا چې دا کارو کو د مال او د اولاد د وجنه د مزن غافل شو فاولائک هم الخاسرون. و ایداد دنیا او د آخرت تاوانیان دی. دنیا کم تاوانی دے پا آخرت کم تاوانی دے. او مفسرین لکلی دیدے کہ علامہ ذهبی کتاب الکبائر کی وی د ذکر نه مراد دیدے کی پنځه منځونه دي. سوک چې د مال په خرصولو او غستوبانی او په خپل معیشت او په خپل پټیو کاروبار او په اولاد باندې د مزن بن شو نو دغه خلق بارک وی فاولائک هم الخاسرون. وی دا بے انتہا تاوان کی پراتنی. دارنگی دا حدیث تے امام منذری ترغیب کے ذکر کرے امام ابو داودم ذکر کرے نورو کتابنم ذکر کرے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت من عمله الصلاة. اول حساب کتاب با اعمالو کې د بند سره د مسکیږي لکه اعمالو کې روزه دا زکات ته حج دے جهاد دے اکرام مسلم دے د گاونډي حق دے او په اعمالو کې د ټول نمخ کی حساب به سکیږي د مز حساب بکی. بیا سید الکائنات فرمایل که د مز مسله دی او سړی سمای فقد افلح وانجح بس دې کامیاب او با مراد شو. او کدی او سړی په مسکه نقصان راغ نو سید الکائنات فرمای فقد خاب وخسر دا سړی تاوانی شو او نا مراد دے مراد حاصل نه. ډمبه حساب به سکیږي ډمبه حساب به مسکیږي پر ورځ قیامت باندې. دارنګ ګور جهنم تک کم خلق چلاړ شي نو نه چې تپوس کیږي نه به مونږه او جهنم ته ذکر اغلی مزمن کولو
په سورہ مدثر کې راځي بعض مومنان او بعض فرشتي دا د جهنميانو نه تپوس بو کی ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جهنميانو ته فرشتي وای دا سقر او جهنم ته ول راغلی د جهنم په نومونو کې یو نوم د سقر. سشیرا دن نکړی تاسو سقر جهنم تا. قالوا غیب ویلم نکو من المصلین مونږ دنیا کې مزبن کولو دا جهنم ته ذکر اغلی چې مزبن کولو. او دا یاد ساتي د مز د سیوالی سلامه دا موږ تاسو څنګه معلومو چې دا فلانه سره د الله په نس مزګزار دی او مز قبول نه څوک چې صحیح مزګزار دی دا غټوله ژوندۍ سمای او د چا چې د مز سره ژوندۍ سمنه د مز نه ذکر اللہ رب العزت ویلی ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر. دا اللہ فیصلہ دا دا تمام کائنات دا خالق فیصلہ دا مزد بے حیائیو دا تمام ناروا و منکراتو نمنکول کئی. مز چکے او مزگزارے شکل بد سموی چے شکل سم ندے مزد ندے. مزگزار بٹھے وی سیار تنکینی مزگزار بشراب نسکی او نبے خرسے مزگزار به باندونا جواری او سود والا کاروبار نه کوي چې مزم کوي او دا کارونه کوي نو مز نه ځکه الله ویلی ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. مزد تمام به حیا او ناروا او نه منی کول کوي چې مزي نو سړي ټول اسلام بسوي. دیو جن ترغیب پوری دا وایي چې موږ مستعین نه تر سوچ موږ صحیح مسلمانای په لار روان شوی دي. د جهنميانو ته وای راتا او جهنم ته ولې راغلی وای به مونږ مزن کولو مزمن کولو. نو د مزن کول سبب دا د جهنم د تلو سبب دی. وجره زما عزت مند چې مونږ تاسو د مز اهتمام وکړو. اول خو مونږ مسکونا او مز د پارګور شرعن سو عذر ده د زنانه عذر خدای چې داغه ماهانه بیماری رااله یا د اولاد پسې داغه کې م بیماری ده دین علاوه ګورا عذر کم دے په ولاړه مزن شکول شریعت حکم نے پناز طبقه پناز تن شکول پپرو طبقه دا سبا قبله طرف لبالغ سر لکی دی خپی به قبله لکی او د سر په اشاره مزبکه او کنا غشان د لګرانای نو داسې قبله طرف لب مخ کی لکه څنګه سنت طریقې سره ود کی دلی او مړ په قبر کې کیدو نو بیا به د سر په اشاره مسکه ولاړه باندې نشي کوله پناستا نشي کوله په پروتا او په سر په اشاره که یو سړی د سر په اشاره مز نشي کوله نو دا شرعن معذور ده. یو زنانه دا چې دا د سر په اشاره باندې مز نشي کوله نو دا شرعن معذور ده. یا یو سړی به خود پروت تر دې پر زموږ فقهاو لیکلي وای کی اوزه کی او سړی ته وبن ملاویږي وب او د تیمم د پارم سنشتا. بعض اوقات داسې وی چې تیمم د پارم خار نشتا غټه نشتا لوټه نشتا د اوسپنه په کمره کې بند کړي نو دې بسکه وب نشتا د وب قائم مقام تیمم دې وای دې به تشبوه بالمصلین کوي. تشبوه بالمصلین دې ته وای د موز وخت نو دغه شان سلور رکعات وو کی لکه ماشوم مور او پلار سره ټیټیږي او پورته کیږي دا چې بیا د جیل ناو د سختۍ نه لشي قضا به راګرځي خو دی وخت کې بدا سي کوي او به نشتا او تیمم والم سے نشتا. بعض اوقاتو کې دا سی وی چې تیمم هم سني ځکه تیمم په خار والے کیږي یا د ځمکې د جنس څه شی ده نو کدا سے حالت جوړ شي چې نه د تیمم سشتا او نه د وبو سشتا نو تشبوه بالمصلین بکے لکه ماشوم مور او پلار سره ولاړی او ټیټیږي پورته کیږي او بیا چې کله دل مکمل او شنو قضا به راګرځي تر دې پر چې حالت جهاد کی مزماف نه نبی علیہ السلام ته وای نه مرګری دې دوړه لیکا یو ډل دې دشمن طرف ته ودرېږي او بل دې تاسو ودرېږي نو د جمع لپاره عذر نشتا چې را باز زمونږ ورونه وای و ير جامع می پلیتی دي نو جامع پاکی کا در کنه
او نن سبا خدا سو کویل ذکر نشي چې د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په وخت کې یو صادر نه بسیوا د چا سنو دیګه خبره ده بعض صحابو کا سرتور منځونه کړي نو سوډه د سر پټې دوه پاره چې سړی سره دوره کپڑا نیچه اپ عورت پټ کی نو سر به کم ځای پټ کی عوام علماء لیکلي ګور دا کم رونه چې کوي دا مسله پکې نه ده یو سړی سر د شریعت مطابق خرول لري یا سر د شریعت سنت طریقې مطابق پریخه او د کباز اوقاتو کې د عجزۍ د وجنو درې د نو د جواز صورت شتا خدا پټوپي چې ولزان بدخکاری او دا سر خدا انګريزانو په طریقه جوړ کړي نو دې ټوپۍ باندې ورتزان بدخکاری وایي په خبره باندې نو داسې سړی موس خو د ټولو فقهاو په نسبانه دا مکروه دی او دا بیا ادب سړی اوس دا یو طریقه جوړه شوی دا کوم خلکو چې انګریزي سرونه دي ټوپۍ ورته په سر کې خودل بدخکاری سرتور سر بودری کی په جمعاتونو هغه دا سر نو او فقهاو چویلی اخو اجازه سره حاجی او سرتور سر ولاړ دی یو سړی سنت طریقې مطابق سر خریل دی یا سنت طریقې مطابق سر دی او هغه سرتور سر ولاړ دی دا خو غرور او تکبر دی ایمان سره وایي دا ټوپۍ چې نه پسری دی جزئی کوي کدا غرور تکبر سره ولاړ دی دا غرور او تکبر دی او د مغرور او متکبر مزد الله په حضور کې نه قبلي د متکبر مزد د الله په حضور کې قبلي کې نه دیو جنزان کې ساده برا وصل پکار دي سړې جمعات ترازی ځان سره ټوپۍ راړي نچمغه او تاسو زما عزت مندو د مزد کولو پابندي وکړو او دې بار کې ګوره صح وعید راغله عذر خو مواردو کنه چې نارینا او زنانه د پاره عذر یا د چې به خود پروت ته یا داسې بیمار دی چې بیا د سر په اشاره مزنشي کوله بیا د سر په اشاره باندې مزنشي کوله تر دې پر بعض فقهاو لیکلي و یو بیمار داسې چې کته راتاوي نو سخت تکلیف دی ولا ک قبله له مخنین هم مزدیو کی و یو مسپر خدل ورته زما عزت مند نشي عمر فاروق رضی الله عنه درې چړې والے شو او صحابه کرام شهادت ودکل جوړې کل ولا په زخمونو بار وروته لیکن دا سه حال کې زخمونو نوینه بيدي او سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه مزند قضا کړه حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا سه حالاتو کې جمع تراغله تاسو ته حدیث کې تیر شو چې یو پر عباس رضی الله عنه لاسی خو بل طرف ته پالی رضی الله عنه لاسی خو په مبارک اور پر سراخ کې او دا سه نخې جوړول نخه او جمعات تراوسته شو نبی رسول الله په صف کې ودرول شو بلا عذر شرعي زما عزت مند چې څوک مسترکای نو دا هغه سخت ګناه تر دې چې اکثر علما او صحابه ویلي چې دا کفر دی وایي په خبره باندې لکه هغه صحابه نمونه ته ذکر کوم دا هغه امامانو نمونه ته ذکر کوم چې هغه ویلي چې بلا عذر شرعي او سړی مسپرخو نه د مسلمان نشي پاتې کېږي او راي سره ګور دا روایتونه دي اگر چې بعض ائمه او پاغه کې د نور نصوص او د وجنه تعویل کړي د حضرت جابر رضی الله عنه نے روایت ته دے فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي بین الرجل و بین الكفر ترک الصلاه پمند سړی او پمند کفر کې څه شه دې مسپر خودلی رواه احمد و مسلم رحمهم الله دا حدیث امام مسلم او امام احمد ابن حنبل رحمهم الله ذکر کړی وای دی او سړی او د کفر په منځ کې څه شی مسپر خودلی دا د باندې صحابه مسلک او دا احادیث په ظاهر عمل کړي لکه اکثر عرب والا هغه حنابلہ دي د امام احمد ابن حنبل رحم الله مسلک دا دی چې یو نارینا زنانا بغیر د عذر شرعی نه یو مز قصدن پر خداوی کافر شو وایي په خبره دا وایي کافر شو دیو جن موږ حرم شریف کې ناس یو کس تپوسو کو اچون کې حنابلہ دي د مسجد حرام نے امام نے تپوسو کول ته سوال جوابي وې زما مور به موز نه کولو عذر ورته نو موز نه کولو نو ذکر هغه نه حج او عمره او طواف کو مغه ته ثواب ملاويږي کنا
نو د مسجد حرام امام د خپل مذهب مطابق چې د حنابلو مسلک دی وستا مور چې بلا عذر شرعي عذر ورته نو مزن کولا کافر وستا حج او عمره او طوافونه غي ته فائدہ نه ورکړي ویږي په خبره باندې دا د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه مسلک دی او دا ظاهری نصوص دی غسر امام صاحب کوي چې دین مراد دی چې سړی سره وای موزړو منم نه دی تعویل کړي ګوره دا راغی یو اجتهاد دی دا هم تاسو له ماشوموالی کی وای سلور واړه مذهبونه حق دي دارنګي حدیث کې راغلی دا ابو داؤد شریف روایت ته نبی علیہ السلام فرمائی بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاة پمند سړی او پمند شرک او د کفر کې بس د مسپری خودلی رواه ابو داؤد والنسائی دا حدیث د امام ابو داؤد امام نسائی ذکر کړ دارنګ ابن ماجه دا سے الفاظ ذکر کړي بین الکفر والایمان ترک الصلاة پمند کفر او ایمان کې څه شه ده مسپری خودلی دا د ترمذی شریف الفاظ ابن ماجه دا سے الفاظ وروړي بین العبد و بین الکفر ترک الصلاة دیو بندا او د کفر پمنس کې څه شه ده مسپری خودلی نو مسپری خودل زمای عزتمند دمر لوی گناہ ده چې بعض ائمه ګور دا کفر فتوا لګول څه شي ډیر ګران کار دی لیکن دی روایتو کې دا صحابه او دا امامانو ذکر ان شاء الله رستو کو چې هغه ویلی شاو یو سړی بلا عذر شرعي مزن کوي نو هغه اسلام د دایره نه وته دا خو وس نشته خلیفہ شته نه غنی یو سړی کما عقیده باندې کفر کافر شداغه جنازه باندې کیږي آبد مسلمانانو په قبرستان کې نخخه او کچاله پته چې بای دا غیر مسلمان دی او دا کارونه کړي جنازه په کې امر سره خرابي امر سره سکی خرابي دارنګ حدیث پاک کې راغلی ابو داؤد او نسائی شریف حدیث ته امام ترمذی ویلي چې دا حدیث حسن صحیح حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ وی ماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوریدلی چې فرمایله العهد الذی بیننا وبینهم الصلاة فمن ترکها فقد کفر ویغا عهد هغه چې زمونږ د دې په منځ کې وغه همزو نو چا چې مسپری خو بس دې کافر شو دا ظاهرا حدیث امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ویلو چې دا حمل له په انکار کولو باندې او زمونږ د اکثر علما جمهور وای چې کفر دون کفر وی یو داسې کفر دی چې په هغه باندې خروج عن الملت راځي سړی په اسلام د دایره نوځي یو داسې کفر دی چې هغه ته تغلیظا او د سختۍ د وجنه کفر ویل دی خو هغه باندې خروج عن الملت ناراضي هغه باندې خروج عن الملت ناراضي لکه راغلی وای د مسلمان تکنزل کول فسق دی او قتلول کفر دی دا کفر ورته تشدیدا ویلی یا چې اوسره مسلمان قتلای او بیا هغه قتل حلال ګړي نو باز علماء غره تعویل کړي نور علماء احادیث په خپل ظاهر باندې غستی دارنګي حدیث پاک د طبرانی شریف کې راغلی عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ وی اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع خصال وی ماتم دوس نبی علیہ السلام یادی دو خبر حکم کرے یو خبر دادا لا تشرک باللہ شیئن حس شی بد اللہ سر شریکینا نونا نگٹا نولی نمڑے نجوندے دا اللہ سره به هیڅ شریکین لا تشرکو بالله شیئا نب شریک وای دا الله سره څه شی هیڅ شی با دا الله سره شریکین وان قطعتم او حرقتم اگر کتا سنن دامونه کټ کړي شلو تاسو په اور سوزول شي خو شرک بنه کوي او صلبتم یا په سولې کړي شوي بل خبر داو کولا تترک الصلاة متعمدین مزب قصدن پریزی قصدن عمدن بمزن پریزی فمن ترکها متعمدن فقد خرج من الملہ وی چاچ قصدن عمدن مز پری خود دین د ملت نووتو اسلام نووتو ولا ترکب المعصیہ
دریم خبره دا کړو چې ګناه بنه کوي فإنها سخط الله، په هر ګناه د الله غصه نازلېږي. څومره چې سړی ګناهونه کوي دا الله قهر او غضب په نازلېږي. نن تاسو ګورئ زمونږ د شکل نواله صورت نه تر سیرت پورې، تر غم او خادای پورې، تر لین او دین پورې ټول کاګ روانه نو د الله غصه او قهر په موږ نازلېږي. دارنګي ورته دا ویلی ولا تشربوا الخمر، شراب بنسکي فإنها رأس الخطايا كلها، دا شراب خود تمام گناہونو جڑ دے. ځکه انسان کې خو عقل له عقل باندې دی الله پی جنی دا الله رسول پی جنی مسکی او شراب سره ته عقل لاړ شي نو چې سره بیا عقل شو هغه په هر ګناه ورځي. نو شراب ته كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاه، رواه الترمذي. وای د نبی علیہ السلام مرګریو چې دای باندې نبی لیدو عقیده نو چې څوک یو عمل فریض او د کافر کی سیوا د مزنه چې مز یو سړی قصدن عمدن بلا عذر فریضی نو صحابه کرام ورته سوي چې دا عقیده او نظریه د کفر ده، دا عقیده او نظریه د کفر ده. او په کفر ګره بیا ډېر رستو نتایج مرتب کی. العیاذ بالله خدا او خاون کې څوک کافر شي نه کې ماتش نکاح چې ماته شي نو هغه چې ترسو پوری توبه نیستی بیا د کافر سره نکاح کیږي نه نو په دې باندې ډېر یعنی احکامات مرتب کیږي په دې باندې. دارنګ ثوبان رضی الله عنه روایت ته دیوی ما اوریدلی دی رسول الله صلی الله